حضرت ابو سهل رحمه الله فرمایي چې ان قریب په دې امت کې به درې قسمه خلق پیدا شي چې هغې ته به بچه بازان ویلی شي، هغه به بچه بازي کوي. اول قسم چې صرف ښایسته هلکانو ته به ګوري، کتل به ورته خوند ورکوي، چېرته چې بېګیرې هلک وګوري هغې طرف ته به ګوري. دویم قسم ښایسته هلکانو سره بېګیرې هلکانو سره به غاړې میلاوي، مصافحه به کي، لاس به ورسره میلاوي، مجلسونو کې به یې کیني، ناسته پاسته به ورسره کوي، دا به ورته خوند ورکوي. دریم قسم چې بدکري به کوي، بدفیلي به کوي. وایي دا درې قسمه خلک د قوم لوط عمل کې مبتلا دي او ورځې قیامت کې به هغوی سره پسي. الله دې په موږ رحم وکړي. ځوانان خو پرېږده وه، ځوانان خو اکثر په دې بیماري کې مبتلا دي چې بعضې بډاګان هم په دغې بیماري کې مبتلا دي. دا ډېره بده بیماري دی. بعضې خلک موږ ته وایي مولانا صاحب داسې خبرې تاسو کوئ دا ټیک نه دی په میډیا باندې. زه ورته وایم چې زموږ خبرې دي سپینې. امت کې چې کم بیماری وي هغه به ته بیانوي. الله رب العزت قرآن کې بیان کړی دی. نو په دې کې د شرم څه خبره دی چې په امت کې یو بیماری وي ته به یې بیانوي چې خلکو دا کار مه کوي، دا بد عمل دی. دغو خلکو ته خو دا مسایل خوند ورکي چې مونځ باندې دومره ثواب دی، حج باندې دومره ثواب دی، په ذکر اذکار باندې دومره ثواب دی، او چې دا خبرې ورته کوي چې دا کار مه کوه نو بیا پرې خفه کېږي. نو څوک چې خفه کېږي زړه یې چاود شه. لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. مخلوق دپاره به خدای نه خفه کوي، مخلوق دې خفه شي خبره به صفا کوي، ورنه ورځې قیامت کې به دی الله پاک نیسي